بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. خبره مونږ د معاملاتو سلسله کې حلال حرام آمدن کومه طریقه د آمدن حرام ده، کومه حلال ده، کومه پکار ده او کومه نه ده پکار. لکه څنګه چې الله د عباداتو طریقه ښودلې ده نو داسې الله د معاملاتو د اخیستلو خرڅولو طریقه هم ښودلې ده. څنګه چې عباداتو کې جایز ناجایز دي، حلال حرام دي، دغسې معاملاتو کې جایز ناجایز او حلال حرام دي. حدیث کریمه میں تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چا چې خوراک د حلالو کو عملو کو په طریقه د نبی علیہ السلام خلق د ضررونو نه په امن شو دی به ډایرک جنت ته ځي. اولنۍ خبره پکې د حلال خوراک ده چې خوراک حلال وخوړلی شو نو خوراک حلال به هله کېږي چې کله مونږ د شریعت د ورکړه راکړه د خرڅولو اخیستلو طریقې معلومې کړو. هغې کې یو حده پورې خبره شوې وه، د هغې نه مخې ته خبره کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو کې یو تن دی د بل د بیې د پاسه بیه نه کوي، د بل د پیغام نکاح ورکولو د پاسه دی پیغام نکاح نه ورکوي تر دې چې هغه مخکې بیې والا یا شی والی یا یې پرېږدي. دارنګې مخکې چا پیغام نکاح ورکړی دی هغه یا رشته د هغه وشي یا یې پرېږدي. وشوه معامله ختمه شوه، پرېښوده، اوس تاله اجازت دی چې یاره ته رشته کول غواړې، تاله اجازت دی ته د هغه سره معامله بیع کول غواړې کولی شي. د بل د بیع د پاسه د بیع دوه شکلونه دي، دوه صورتونه دي. یو سړي په چا شی خرڅ کړی دی، ته وایې د ده نه ما اخله او د دغې په ځای باندې دا شی به تا باندې زه خرڅ کړم، تا باندې بیزار ځان خرڅ کړم، د ده نه ما اخله، د ده دا واپس کا. نو دا قسمه بیع هم جایز نه ده. دا د بل د بیع د پاسه بیع کول دي، د بل بدخواهي کول دي، د بل هغه بیع ورانول دي او ځان له د هغې د پاسه دویمه بیع کول دي. یو صورت د دې دا دی. دویم صورت د دې دا دی یو سړی لګیا دی بیع کوي، د یو بل سره نرخ روان دی، خبرو کې یو بل سره جوړښت ته نږدې شوي دي، بل پې له پاسه راشي وایي په دی مه خرڅوه زه به یې والم په ما یې خرڅ کا. دا د بیع د پاسه بیع کول دي. دې ته موږ پښتو کې بولی وایو. عام بولی چې دا په دې طریقه باندې جایز نه ده. د بولۍ متعلق زمونږ د خلقو تصور د بې اعتدالۍ دی، د کمی او د زیاتی دی. بعضې وایي بس بولی خو جایز ده او بس هر چا باندې هر څنګه بولی کوه، او بعض پکې دا وایي چې بولی ناجایز ده، بس هر قسمه بولی ناجایز ده. دا خبرې دواړه د اعتدال نه کمی او زیاتی دی. په دې کې د شریعت تعلیم دی، طریقه ده، د هغې متعلق معامله پکار ده. یو د دوو تنو په منځ کې اغستل خرڅول دي، یو شی د بولۍ د پاره نه دی ایښودی شوی. دوه تنه د یو بل سره بیه کوي، نرخ کوي، دریم پې راځي چې دلی مور کوه زه به دنه ګران والم.
دا بولی ناجایز دا. نبی علیہ السلام وی تاسو کې د یو تن د خپل رور د بیې د پاسه بیه ده کوي، دا د بل د بیې د پاسه بیه ده. کاغه چری پریخو دا واپس شوتی نه اخلي بیه جوړه نشوه اوس ته اخلي ټیک ده. ځکه په دې صورت کې که کله ته د هغه د بیې د پاسه بیه کوې د مسلمانانو منځ کې نفرت راځي، خفګان راځي، ګیله راځي، غوره ما بیه کوله او دی راغې زما د بیې د پاسه بیه وکړه. اسلام غواړي دا چې د مسلمانانو منځ کې د اغستل خرڅول په داسې طریقې چې هغې کې نفرتونه نه پیدا کېږي، محبتونه پیدا کېږي. دویم د بولۍ یو بله طریقه ده او هغه خود نبی علیه السلام کړې ده او هغه دا ده چې یو شی ابتداءً اخودې شوی هم د بولۍ دپاره دی چې په دې شي به بولي کوو، چا پې ډېرې وي د هغه به وي. په منډیانو کې سبزۍ والا بولی کوي، میله کې په مختلفو څیزونو باندې بولی کېږي، مخکې به کپړې مپړې په بولۍ خرڅولې، چا به زیاتې پیوي بس هغه به واغستو. کم شی چې د بولۍ د پاره ایښودی شوی دی د یو د بیې د پاسه چا بیه وي د ړمبنې خفه کېږي نه چې تا زما د بیې د پاسه ولې بیه وي، بس هغه شی د دې دپاره دی چې چا پې ډېرې وي د هغه جو ته پې د هغه نه ډېرې ووایه هغه به نه خفه کېږي. دې ته په شریعت کې بیع د من یزید وایي. بیع د من یزید معنی څوک به ډېرې ووایي، د دې د پاسه به څوک ډېرې ووایي. نبی علیہ السلام پخپله هم یو تنو سوال کاو، اسلام خودداری تعلیم ورکي، ځان چاته محتاج کوه ما، ځان له کسب و محنت کوه. نو یو تن سوال کو، نبی علیہ السلام به کور کې دي څه دي؟ وی یو پیاله ده او څه اوبه او خوراک پکې کوو، یو کمبل دی اغوندوی. نبی علیہ السلام بیا هغه راوړه، رای وړو چې راوړو نبی علیہ السلام پې بولی وکړه، وی دا به څوک په څو والي، یو وی زه به په 1 دینار یا 1 درهم، نبی علیہ السلام به څوک به پې زیاتې کي، بل وی زه به په 2 والم. هغه 2 واله لی ورکو، 1 روپۍ ورکړه، وی په دې د کور ضرورت وکړه، په 1 روپۍ وله تبر واغستو، نبی علیہ السلام په ګلاس کې واچو، وی ځه لرګي راوړه او خرڅوه چې ودې نه نم څو ورځې څو ورځې پس راغی. نبی علیہ السلام ته وی 2 روپۍ مې جمع کړي دي. هغه وی ګوره تاله دا نه ده خو چې ځان له خپل محنت کوې، په ځای د دې چې چاته لاس نه سي څوک به څه درکوي یا به نه درکوي، ځان له محنت کوه، سوال مه کوه. نو یو طرف ته د محنت عظمت نبی علیہ السلام ترغیب ورکو، خو بل طرف ته د سوال نه د منع کولو، نو بل طرف ته مو تاته د بولۍ خو نه وموکړه چې داسې بیا چې هغه د هغه شی ایښودی شوی د بولۍ دپاره دی، نو په دې کې بولی جایز ده. خو چې شی د بولۍ دپاره نه دی په دې کې بولی کول جایز نه دي. دا د اغستو خرڅولو سره متعلقه یو مسله ده او روزمره تقریبا مخې ته راځي. یو بله د اغستلو خرڅولو معامله کې هغې ته بیع السلم وایي. وړاندې د هغې نه یو تمهیدي خبره واورئ. په نقدو په لاسي بیه هم جایز ده، سودا هم نقده ده، پیسې هم نقدي دي. دویم دا سودا هم جایز ده، سودا په لاس ته، پیسې نیټهداري دي. د دې دواړو متعلق خبره موږ مخکې کړې ده، تفصیل نه کوو. درېیمه معامله دا ده چې پیسې په لاس دي، سودا نیټهداره ده. سودا نیټهداره ده، پیسې په لاس دي، په شریعت کې دې ته سلم وایي. خو د سلم څه خپل احکام دي. ګورې هر شي کې به دا نه، هر شي هر خبره کې په هر څیز کې به بیع السلم نه. د هغې یو شرط دا دی چې د بیع په وخت کې د هغه شي صفت معلومي، خواله بدواله معلومي. سبا دا نه چې زه تاته وایم ماله به دا شی ته 2 میاشتې پس راکوې او ته راوړې، دا خو خراب دی، ما خو داسې نه وویلي. نو د بیع په وخت کې د هغې پوره صفت خواله بدواله به معلومیږي. دویم دا چې هغه به مکیلي موزوني
چې کم شی په تله تللی کېږي، کم شی په پیمانه پیمانه کېږي. په نورو څیزونو کې هم سلم جایز دی، خو چې د هغې وصف صفت معلومتیا کې دی شي. مثلا د پلانکۍ کارخانې پلانکي نمونه کپړه دا به ماله 2 میاشتې پسته راکوي او پیسې اوس ورکې. کارخانه معلومه ده، د کپړې قسم معلوم دی، رنګ معلوم دی، خواله بدواله معلوم دی، هم ټیک ده. او چې کله دا قسمه اندازه د شي نشي لګېدی نو په هغې کې سلم جایز نه دی. مثلا چاله پیسې ورکړي چې قرباني وخت را روان دی، دا پیسې وسواله خو ماله به په قربانۍ کې څاروی اخلي، خو د څاروي خواله بدواله چې څو تا لیدلی نه پتې نه لګي. د هغې مسوالې خواروالی غټوالی ډوګوالی د هغې صفت د بیې په وخت کې چې څو لیدلی شوی نه وي د هغې پوره پته نشي لګېدی، د هغې کې سلم جایز نه دی. داسې نور څیزونه دي چې کم د هغې پوره صفت په وخت د بیه کې نشي معلومېدی نو په هغې کې سلم کول جایز نه دي. دریم یو قسم د بیې دا دی چې نه پیسې په لاس شته نه سودا په لاس شته. دیتا بیع الکالی بالکالی وی، د نسیاو په نسیا باندې بیع کول، بیع النسیئه بالنسیئه. مال به ته منې را روان دی اوس 60 جوار راکای ما سره بیع وکړه په څو به په 2000 روپۍ 60 به مثلا پیسې بل پاک وخت در کم کنه. نه سودا په لاس شته نه پیسې په لاس شته، دا په شریعت کې نشته. ګورې دا غلطه بیه ده، دا بیع فاسد په قسم کې داخل ده. یا به سودا نقدی پیسې به نسیایي، یا به پیسې نقدی سودا به نسیایي. چې دا دواړو کې یو خبره نه وه دا بیه نه ده. ګورې زمونږ خلک ډېرې بیې داسې کوي چې سودا هم نسیا ده او پیسې هم نسیا دي او بس دې ته بیه وایي. دا بیه نه ده په شریعت کې. دا پکې منځ کې یو اضافي خبره راله، خبره د سلم روانه وه. خو په دې سلم کې یو شریعت یو بل حکم کړی دی. دا خو د سړي سره کړي دي چې یاره په مني باندې به ماله 60 جوار راکوي او پیسې والا منې راغی هغه به ما سره جوار نشته، یا دا سړی وی زما غ ضرورت وس نشته دستانه جوار نه علم، هغه وی زما خو پیسې خوړلې دي اوس بس چل کو. اوس پدې کې خلک څه کوي ویره د سیوکه چې زما په هغه پیسو کې مالا بل شی راکا، یا زما په هغه دانو کې مالا بل شی راکا. استبدال په مسلم فیه باندې یا پر رأس مال السلام باندې دا جایز نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی دی وی لا تأخذ الا سلامک او رأس مالک، تکفاک او پاک حکم دی. پدې کې وجه چون چرا نه چلیږي. نبی علیہ السلام وی یا خپل پیسې والا یا اقا کم شي کې چې دی سودا کړی دا سودا والا د پیسو د هغې سودا په ځای بل شی چې هلکه راشه خو تاره ته 2000 روپۍ دي جو په دې کې بدله ته بل شی در کما در خرڅ کم. دا استبدال جایز نه دی. نو دا یو خبره پکې اضافي چې خلک اړو د دې خبرې سوچ نه کوي، بس پیسې روباسي، پیسې به دې کې نه روباسي. ګورې یا به هم صرف یعنی په بل شي به نه روباسي، یا به خپلې پیسې روباسي چې کم شی تا ورکړی دی، یا به کم شي د پاره چې دی ورکړی دی هغه سودا به اخلي. د هغې نه علاوه درېیم ګړی بل شی په هغې کې نه شي اخیستی او د هغې مده به هم معلوموي. ګورې لکه څنګه چې پیسې نسیا دي سودا لاسي ده، د دې نسیا او پیسو نیټه به معلوموي. مخکې مونږ خبره کړې وه دقسې د دې نسیا سودا به هم تاریخ معلومي. ګورې چې په فلانکي تاریخ باندې به دا مال راکای او ما ته به حواله کای. د دې نور څه تفصیلي احکام هم شته. بهرحال څه غټې غټې خبرې ذکر کوو، ستاسو ذهن کې به د هغې نه سوالونه پیدا شي، ځان بیا پویه کوئ. سودا کول په خپل لاس هم جایز دي. سړی لاړ شي او سودا وکړي. کله سړی وزګار نه وي د سودا کولو
موقوته نه کله پوي په سودا نه پويګم بل سړی وکیل جوړ کی چې مال سودا وکا دې ته وی وکیل. نو وکیل په دې طریقه د وکالې باندې بيوم سیدا هغه چې بیا وکړه دا بیا ستاده لپاره بیا دا خبره خو معلومه ده او مونږ اکثره سوالې ته سوګزي ها مال دا پیسې والا او مال بشیر راوړي فلان کې شی مال راوړه ټیک ده دا بیع په طریقه د وکالې ده. ولګ وانت په دې کې څه نقصانات زمون خلقو پیدا کړی دي لګ هغه وګورا هغه دادی ما تا ته ویلو مال به دا شی واخلا تا مال واغستو التپوش سلو پای او دلته دی راوړو مال دې لست پاسه په سلا کو مان دې غټه وکړه. وکیل غټه نشي کولای. وکیل د خپل موکل نه غټه نشي کولای د چې ال تاغسته دي زما په پیسو یا زما په نیت یې اغسته دي بس دا دوه خبرې ضروری دي یا زما په پیسو اغسته دي یا زما په اراده اغسته دي چې دا مې دل واغستو دراته ویلي دي او دا بد دی نو دا شی د دې وسو نو چې د دې نو په کوم پیسو چې د اغسته دي په حق به ورکای للاري کرای راغلی دا په د شمار کا چې چا ته ویلي دي په یو شي کرای راځي او دا نه چې حالت دې سوالای کې واغستو زه خو ما ځان له به کرای پکې وستا بچت مې پکې وکړو دا جایز نه دي. وکیل با د موکل په معاملې کې ځان له بچت نه کوي کدا کوي چې ز سوالای تستا په شي په زما او رازما تعالی سودا کوما د دې مال دومره د دې ټیم د دې تلو راتلو خرچه راکا ټیک دا د دې اغستو حق دې ورته دی وای خدا نه چې شی دل اغسته دی او خرچه او کرای پاغي کې دی وباسي او دا غسر مخ ته عقد ایجاری د دې خبرې نشتا چیرې د دې ټیم بزستانه پیسې علما د دې تلو راتلو بزستانه معاوضه اخلما. نو وکیل د موکل نه په دې طریقه باندې ګټه نشي کولای خو یو بل کار خلق کوي سکی دا غټ سیټان ورته وایا غټ خلق دی د ورځ یو ډیر سودا کوي ولسو کو نوکر لیګي او پاغه باندې سودا کوي دا د وکیل دی. التاغه دکاندار للار شي دکاندار وایي چې کار کوي چې سودا به صرف زمانہ کوي بل چانه مکوا روزانه ډیره سودا ذکر تا سبزی والا خصوصا غوخي والا سواد کې د موږ لیدلې دي ښا وسې چل کوي دا کم سړی چې سودا کوي نو د مثلا په کم ریټ چې په بازار کې شی دی په اق ریټ باندې مالک له خوشي واغستو خو چون کې دا سړی روزمره راځي ډیره سودا کوي نو چې دې دغه مالک نه کومه ګټه کوي نو هغه فائدہ ډیره ده نو څه چلو کی دې سړی ته وي د بل چانه سودا بنه کوي زبا په کې تعالی غوخي والوي نیم کیلو غوخه در کوما بل سبزی والوي تعالی په کې ټماټر او آلو در کوما تعالی په کې نقد پیسې در کوما دا زستاله در کوما ځکه د بازار په شي ریټ باندې تا منه ما شي خرڅ کړي دي د مالک د پاره خو د بازار پر ریټ په نرخ تا شي وړي دي دې ته کمیشن وایي کمیشن. آیا وکیل کمیشن اغسته شي که نشي اغسته؟ وکیل کمیشن هم نشي اغسته ښا ولی دا دکاندار چې کوم رعایت ورکي دا په سودا ورکي دا سړی دی دا وکیل دا چې چاله غلې دی د دې ته سوداونه کی د دې ول نیم کیلو غوښه نه چې پوغ غوښه ورکی د دې ول 2 دانې د ټماټر اسی ورکی د دې ول 2 روپۍ اسی ورکی اسی نه ورکی دا پیسې چې دی ولا س کمیشن ورکی دا پر سودا ورکی دا د سودا رعایت ته چې روزمره ډیره سودا زی د تو کو ډیره سودا چې خلک کی پاګه خلک رعایت ورکی کنه هغه نرخ کم لګی کنه دا نرخ کم لګولې دی دا کم شي چې اضافي په کمیشن باندې ملاو دی دی وکیل ته دا د حق نه دی دا د چا د پاره چې دی سودا کوي دا سودا والا حق دی ګوري او مونږ دې ته پاک ځان له حلال ویلي دي ها پاک حلال سړی هم له دکاندار په ما سود وکړه کنه دا سود پتا باندې دیو کی هو چې ته سودا مکوا نو چې کله ته په زرګونو سودا د ورځې کای نو دکاندار پاګه کې چې کومه ګټه کوي نو هغه چون کې داګې نسلګه پکې تاله درکې
چیرې دی بیا سبا بیا د سودا راځي او دا سودا وړي. بهرحال دا په دې سودا باندې رعایت دی. نو په سودا کولو کې چې څوک رعایت مالکو کی نو دا به چای دا اصل مالک رعایت وي. دا د راتلونکي د وکیل د پاره رعایت نه دی. نو دې کې دې وکالې د خبرو کې منګه ورډې غلطي کوو. بل یو مسله بلې کله کله دکاندار ته منګه وایو دا شی راوغواړه او زبستانه والم. ٹھیک شو دکاندار داسې شی راوغواړي هغه دکاندار چې راوغواړي تاله درکې هغه ته ګټه پکې کوي. آیا اوس دا ګټه دله جایز ده که جایز نه ده؟ نو د دې دوه شکلونه دي. یو دا هغه شی اغستې دی مثلا کراکری والا دی هارډویر والا دی چې هغه دغه سیز دغه په سوداګانو کې دی او راځي او خرڅېږي موجوده ورسره نشته. هلکه دا شی راوغواړه په دکاندارۍ کې دی زه به یې دنه والمه. اوس هغه ځان له په خپلو پیسو را دکاندار واغستو په خپل نیت یې واغستو چې دکان له مې شی راوړی دی. اوس هغه ویلي دي که هغه واغستو که هغه وانغستو په بل چا به یې خرڅوم. هغه شی راغی دا چا چې ویلي دي دوی زما نه دی خوښ دکاندار دا نه وایي چې لکه دا خو مې تاله راوړی دی دا به ستا یي دا به ته خامخا لې دا نه وایي. بس خود ما د دکاندارۍ شی و که ستا خوښې ته یې واله که نه یي زه به په بل چا خرڅ کړم. په داسې طریقه باندې په آرډر دکاندار باندې شی راغوښتل په هغې کې ګټه کول ټیک دي. ځکه هغه دکاندار ته صرف تا دا ښودلې ده چې ته په تجارت کې دا شی راوړه او زه به یې دنه والم. دا نه چې مال یې واله. که مال یې واله نو هغه دکاندار بیا پابند د دې دا سړی بیا د دې پابند دی چې دکاندار ته واپس کولی نشي. خو چونکې هغه په دکاندارۍ کې راوړی دی نو اوس هغه د ده نه ګټه کوي هم ټیک ده. خو که چېرې دی وایي زه یې نه الم نو دکاندار یې په ده په زور هم نشي خرڅولی ځکه هغه په دکاندارۍ کې راوړی دی. خو که چېرې دغه شی د ده د دکاندارۍ د لین شی نه دی هلته یې اغستی هم په دې اراده دی چې دا د ده دی یا د ده په پیسو اغستی دی. دلته وایي دا مې تاله راوړی دی زما د دکاندارۍ سره د دې هېڅ تعلق نشته دا به ته خامخا الې او دی په طریقه د وکالي اوس دا شی راوړی دی. نو بیا اوس دله دې کې ګټه کول جایز نه دي. نو ډېر دکانداران داسې په اډر باندې شوینه راغواړي خو د دکاندارۍ په لین کې راغواړي. که دغه سړی چا چې ویلي دي هغه واغستو که وانغستو هغه په بل خرڅوي. خو چونکې د ده صرف په دې موقعو سره دا شی ونه ده ورته ووایي چې داسې شی ظالمه ته دکاندارۍ کې ځان له واخله ځان له راوغواړه زه به یې دنه والم. نو که په دې شکل باندې دکاندار راوغوښتو هغه پکې سبا ګټه کوي نو د ګټې جواز شته. خو که چېرې صرف د ده په اراده یې اغستی یا د ده په پیسو اغستی نو بیا دا به دا سړی خامخا اخلي وسو او په دې کې دا دکاندار چې دی یا اغستونکی دا ړمبنی چې دی پکې ګټه ځکه نشي کولی چې دی وکیل دی د ده. بهرحال مسله یې ډېرې د احتیاط دي د حلال او د حرامو دي. یو عالم داسې مسایلو په آخر کې دا لیکلي دي یو دوه دعاګانې دي وایي دا ډېرې وایي. یو دا ډېر وایي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. یا الله د حرامو نه مې بند وساتې په حلالو. الله د حلالو توفیق د ګټې راکې د حرامو نه مې بند وساتې. واغنني بفضلک عمن سواک. یا الله د خپل ځان نه علاوه چې څومره مخلوق دی هغې ته مې محتاج کومه د هغې نه مې بې حاجته کا. یو مسنون دعا ده. نبی علیہ السلام یو غریب ته ښودلې وه هغه غریب یم سره شته نه ډېر وخت لږ وخت پس الله پاک مالدار کو پې حالت یې ښه شو. دویم وایي دا کلمات ډېر وایي لا حول ولا قوة الا بالله. بس دا ډېر وایي چې الله طاقت په نیکۍ او د ګناه نه وختل الله ستا په قدرت سره دي. د حرامو نه مې بچ کا د حلالو توفیق راکا. وایي دا دوه دعاګانې ډېرې وایي انشاءالله الله مو به د حرام ګټې د حرام آمدن نه بچ کي او د حلالو د رزق د ګټلو توفیق درکړي. نو الله دې موږ د حرامو نه بچ کي د حلالو توفیق راکړي. تاسو اوس څه خبرې نو وایي